او بیا څه فرمایي دی حدیث کې دا اوږده حدیث دی بیا فرمایي الصيام جنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي متفق علیه حدیث روجا دا ډال دی ډال یې ویلی که په اعمالو کې یو عمل ته ډال ویل شوی دی لکه څنګه چې په جهاد کې یا په جنگ جګړه وغیره کې مونږ تاسو مخې ته د اوسپنې یو صادر وي صادر هغه مو تانوس هغې ته ډالي جن ورته پاره بیږي او دې په ذریعه باندې انسان تکلیف نه مصیبت نه د مد مقابل انسان وار نه زخم نه قتل نه عمومی توګه باندې مشکل او مصیبت نه انسان ځان ساتي نبی علیہ السلام که په عباداتو کې جن لفظ ویلی دی ډال لفظ یې ویلی دی په دومره ټولو عباداتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صاحبانو رمضان کریم روجو ته ویلی دی او څه فرمایلی الصيام جنة ازما امتا روجا دا ډال دی ابن حجر فرمای اسقلانی چې نبی علیہ السلام ورته ډال او فرمایا وجه یې صدا وی چې وجه یې دادا څنګه چې د ډال په ذریعه باندې انسان خپل ځان تکلیف نه بچي مصیبت نه بچي رمضان کریم او صيام تم نبی علیہ السلام ډال او فرمایل چې دا د دې خبرې دلیل دی چې انسان به د روجو په نیولو باندې په ورځ د قیامت باندې اور د جهنم نه خپل ځان ساتي چې کله اور لراځي دغه رمضان کریم به په منځ کې حایل شي دغه رمضان کریم به په منځ کې ډال شي او بل حدیث بیا ارتوایم شفاعت بکا هغه بیا هغه حدیث کې یو نقطه ته بیانوم انسان ایمان ور سره تازه کوي دغه حدیث کې دریم نمبر یې څه ویلي دریم نمبر یې دا ویلي دوشوي چې ازما امتا په رمضان کریم کې خپل ځان فحش ګویې نه وساتئ ګالم ګلوچ نه خپل ځان کنزلو نه خپل ځان وساتئ جګړو نه ځان وساتئ نبی علیہ السلام فرمایي چې که بل انسان درته بدې ردی وي یو خو به کوشش دا کړي چې زما طرف نه چاته کنزل ونشي جنگ جګړې موقع ستا طرف نه چاته ملاو نشي خو که ته په خپله باندې ټیک وي سنبال وي مد مقابل نه یو انسان درته بدې ردی وي کنزل یې درته وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي جواب مور کوه داسې ورته ووایه فإني امرؤ صائم داسې ورته ووایي چې ای صاحبه ما ناخوښه زه د رب لا یزال دپاره روژهدار یم ما روژه نیولې ده ما د مقدس میاشت یو مقدس فعل چې هغه روژه ده زه هغه زه صائم یم ما دا روژه مه خرابوه نبی علیہ السلام فرمایي ټوله جواب مه ورکوه ځکه ورته شهر الصبر ویل کېږي رمضان کریم ته دا د صبر میاشت ده که تا ته بده رده ووایي دې باندې ستا څه سټیټس یا حیثیت نه کمږي هېڅ کمای همغه انسان به خفوي همغه انسان به تا نه معافي غواړي اخلاق ډېر ښه شی دی ښه اخلاق داسې ورته ووایه چې فإني امرؤ صائم زه یو سړی یم روژهدار یم مهرباني وکړه زما په طرف باندې جدال جنگ جګړه بدې ردې دا مه وایه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې خبرې مخکې حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک څه فرمایي بیا دغه درې خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی او بیا یو خبره کړې ده او دغه خبرې ته قسم خوړلی دی نبی علیہ السلام قسم امام بخاری متفق علیه حدیث دا اوږد حدیث دی او قسم یې څه خوړلی دی والذي نفس محمد بيده الخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك نبی علیہ السلام په دغه حدیث کې څلورم ځل دا څومره لوی مقام دی نبی علیہ السلام قسم خوري زما د قسمی په هغې ذات باندې چې رسول کریم آقا علیہ السلام روح مبارک د هغه په دست قدرت کې دی او قسم یې په دې خوړلی چې الخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک چې هغه د روژهدار د خولې بوی چې زما او ستا خولې نه کوم بوی ځي نبی علیہ السلام قسم خوري چې دغه بوی اطیب عند الله من ریح المسک رب لا یزال په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب او خوشبودار دی قسم یې خوړلی نبی علیہ السلام زما او ستا د خولې وږم دا انتهایی محبت ته صائم سره رب صائم سره چې زما او ستا د خولې دا وږم
د زما استاد معدې نه د تندې یو قسم له کیفیت دی، د لوږې یو قسم له کیفیت دی، په خوله کې دا لاړې خامخه انسان بل انسان نه فطري طور باندې یو ګن غوندې که یو کرکه غوندې که انسانو دا فطري شی دی. خو رب العزت فرمایي نه، زما په نیز باندې صائم د خولې بوی دا د مشک او د عنبرو نه بهتر دی. او نبی علیہ السلام قسم خوړلی چې په دې خبره کې شک نشته. او پنځم نمبر خبره په دې حدیث کې امام بخاری مسلم دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي روژهدار د پاره دوه خوشحالۍ دي، فرحتان، دوه خوشحالۍ دي. وی چې یو په وخت د افطار کې ده، او په وخت د افطار کې خوشحالي څه ده؟ انسان یې چې لږ خوراک مکړی وی، لږ سکاک مکړی وی، نو چې انسان کینی د رستخان ته الہ العالمین ډیر نعمتونه وي. نو یو خوشحالي خو ما او تا ته چې خوراک سکاک وګورو نو لږ طبیعت هم خوشحال شي چې زه یو منټ 2 منټ بعد به مونږ خوراکم کو سکاک بم کو. یو خوشحالي نبی علیہ السلام فرمایي دا ده. خدا صائم د پاره خوشحالي ده او برکتی دی، خو چې کومه بله خوشحالي نبی علیہ السلام فرمایي دوه خوشحالۍ دي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بله خوشحالي کومه ده؟ نبی علیہ السلام فرمائی صائم د پارا دویمه خوشحالی به علی چې په قیامت کې رب لا یزال سره کله ملاو شي، دویمه خوشحالی به رب د طرف نور ته ملاوږي. اوس دلته ځان پوه کړئ، یو د رب ملاقات ته په آخرت کې دا په دوه قسمه باندې دی. عذاب تکلیف په شکل کې مر سره ملاوېدی شي چې ناراضه علماء فرمائی بیا به جهنم لزی، او خوشحالی په حالت کې هم در سره ملاوېدی شي. علماء فرمائی چې خوشحالی ملاقات جنت لبزی. نو ابن حجر محدثین فرمائی چې رسول کریم چې دا او فرمایل په حدیث کې نکات دي محدثینو بیان کړي چې دویمه خوشحالی با په آخرت کې چې کله رب لا یزال سره ملاو شي انسان ته به ملاوږي. نو محدثین فرمایي چې دینه دا خبره ثابت شوه حدیث په ضمن کې چې روژهدار انسان سره به رب میلاویږي، ملاقات به مر سره کا. دویمه دا ثابت شوه چې ملاقات به د خوشحالۍ والا مر سره کا. او چې دریمه تر دا ثابت شوه چې رب لا یزال چا سره ملاو شي او دا ملاقات یې د خوشحالۍ. محدثین فرمایي پس د دغه ملاقات نه انسان جنت لذی. پتہ دا ولګیده چې روژهدار انسان به په آخرت کې خامخا جنت لذی. دا د حدیث نه د علماو محدثینو په نیز باندې چې کوم استدلال هغه دا دی. لکه مونږ او تاسو چې بعضې خبرو نه استدلال کړو چې دا خبره تا وکړه نو د دې دا مقصد شو، د دې دا مقصد دا محدثینو بیان کړي چې رب لا یزال به تا سره ملاقات کا او د خوشحالۍ ملاقات به کار سره، او پس د خوشحالۍ او د خوشحالۍ ملاقات دا د رضا ملاقات دی. او رب لا یزال داسې شان والا رب دی چې یو ځل تا ته وخاندي کما یلیق بشانه، یو ځل تا نه رضا شي که نه. زه خو وایم چې مونږ مختورن سیاکار خطاکار فاسقان فاجران ترمخی مونږ بم بخي گناهونه به راته معاف کوي. یا خو اول نه اعلان دی چې روژهدار سره به زه په خوشحالۍ باندې ملاوږم، نو تاسو اندازم نشئ لګولی چې دغه انسان شان به، د دغه انسان عظمت به، د دغه انسان مقام به رب لا یزال په وړاندې په آخرت کې څومره وي.